یو ځای کې یو عیسائی دی یو ګرجه کې د دنیا خلک ورته راټول شوي دي او هغه لګیا دی د خپلې عقیدې پرچار کوي چې عیسی علیه السلام دا د الله زوی دی او ځکه نه څوک وایي چې نه دی نو رادي شي ما سره د مناظره وکړي لګیا دی د خلکو عقیده هغه ګډه وډه کوي او هغه خرابوي دغه طالب ته چې پته ولګېده چې خلک ورته راجمع شوي دی نو هغه طالب ورغی او هغه ته وایي چې عیسی علیه السلام د الله پیغمبر دی د الله بنده دی د الله زوی نه دی هغه وایي د الله زوی دی هغه عیسائی لګیو خپل دلایل به یو طالب به ورله هغه دلایل ماتول هغه به دلایل وی طالب به ماتول خیر عیسائی ډېر زیات چالاک و هغه طالب یې ګډوډ کړ هلته بازار کې یو کسو الوای خرڅوله او دا خوراک مراک به خرڅو ډوډۍ انګولې هغه ته چې پته ولګېده چې د علوم دیوبند یو طالب یو عیسائی سره په باس دی عیسائی خدا ډېر زیات چالاکه دی او دا خو که دا طالب ګډوډ کې خو ټول د علوم دیوبند به بدنام شي هغه راغی او طالب یې د مټه ونیو چې طالب جان اخوا کېږه دا ستا کار نه دی دا جاهل دی او د جاهل لپاره جاهل پوهېږي په ده باندې زه پوهېږم اخوا کېږه هغې عیسائی ته وایي ته څه وی او ورته وایي عیسی علیه السلام د الله زوی دی دی ورته وایي تا نه تپوس کومه چې د الله دا یو زوی دی که نور زامن هم شته وایي نه د الله دا یو زوی دی بس عیسی علیه السلام نور یې نشته ښه وایي دا تپوس درنه کوم چې ستاسو د الله د عمر څومره دی 1000 کاله به او ورته یې بېوقوفه ښه نو وایي 1,00,000 کاله به یې ورته یره خره وایي 1 کروڑ کاله عمر به وي بېوقوفه د عمر تپوس د هغې چا کوه چې په یو تاریخ پیدا شي او په بل تاریخ وفات شي نو خلک وایي د دې 2 تاریخونو په منځ کې د هغه دومره عمر دی نو د الله د عمر ته تپوس کې هغه د هغې ازل نه موجود دی الله نه خو مخکې څه شته دی نه او نه به وروستو په الله باندې نش راشي د الله د عمر تپوس کې ته خو ډېر بېوقوف نو دا سړی ورته وایي دغه بټیارې ورته څه وایي وی ښه د الله دومره عمر دی او په دومره عمر کې ایله بیله یو بچی زما خو 52 کاله عمر دی او په 52 کاله کې مې 12 بچي دي باره یو درزن مې برابر کړي او ستاسو الله په دې دومره عمر کې د ایله بیله یو بچی ایله یو بیله یو بچی خلکو لاسونه عیسائی پسې وپړکول خنداګانې ورپسې وکړې نو دغې سړي ډېر مضبوط جواب ورکړی دی هغې پادري له خو دومره خبره جواب یې ورکړی دی علمي خو الفاظ ورسره علمي نو الفاظ علمي نو خو جواب علمي دی ولې جواب علمي دی مقصد یې دا چې د الله صفتونه دا د کمال دي هر صفت د الله دا د کمال صفت دی او د الله چې څومره صفتونه د کمال دي هغه لا محدود نو دا یو بچی خو چې انسان د 50 کال وي او ورته بچی دي څو دی اثر ښکته کې یو خلک وایي مړه ایله بیله یو نو یو بچی خو زمونږ انسانان هم غیب مني نو که دا بچی د کمال نښه وه نو بیا خو د الله هر صفت هغه د کمال نه ډکه هغه لا محدود پکار ده چې د الله اولاد د پاره هم څه انتها نه وي نو که دا بچی د کمال وي خو یو خو بیا غیب دی بیا خو ډېر پکار ده چې بچی یې ډېر وي او چې د کمال نښه نه ده نو بیا الله یو ته هم محتاجه نه دی نو جواب یې ډېر خشته علمي ورکړی دی او الفاظ ورسره علمي نو دا